السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول الله. د ذوالحجې د ورځې را روانې دي، یو دوه درې ورځې بعد ان شاء الله ذوالحجه شروع شي. ډېر اهم ورځې دي او ډېرې د فضیلت ورځې دي د الله تعالی په نسبت باندې، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې ورځو ډېر فضیلت بیان کړی دی. الله تعالی فرمایي قرآن کریم کې والفجر وليال عشر، قسم دې په سحر باندې او په دې 10 ورځو باندې. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او دا رنګ اکثر مفسرین د دینه مراد د ذوالحجې د غړم باندې 10 ورځې یادای چې دا دومره اهم ورځې دي چې الله تعالی په دې باندې قسم خوړلې ده. بیا دې باره کې حدیث هم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله تعالی په نسبت باندې داسې ورځې نشته لکه څنګه چې د ذوالحجې ورځې دي چې په دې کې الله تعالی ته نیک عمل څومره محبوب دی او څومره خوښ دی، نو داسې نور ورځو کې نه دی لکه څنګه چې دغه 10 ورځو کې دی. بخاري شریف حدیث دی. همدارنګه بل حدیث دی د بخاري شریف ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا 10 ورځو کې کړي شوي عملونه دا د ټول نه زیات د الله تعالی خوښ دي. نو صحابه کرام پوښتنه وکړه چې یا رسول الله جهاد فی سبیل الله نه هم ډېر اهم دی دا ورځې د عبادت لپاره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هاو د جهاد فی سبیل الله نه هم، لیکن یعنی علاوه د هغه سړی نه چې هغه خپل ځان سره او مال سره جهاد تک وزي او بیا واپس را نشي، یعنی هغه د دینه اهم دی. مطلب ډېر زیاتې اهم ورځې دي د الله تعالی په نسبت باندې. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم نورم ډېر زیات حدیث دي، او بیا په دې کې ټول نه زیات عبادت چې کوم دي هغه د دې ورځو توجه ورکول پکار دي. په دې کې روزه ده، په دې کې تسبیحات دي یعنی سبحان الله، او په دې کې تحمید یعنی الحمدلله، تهلیل یعنی لا اله الا الله، تکبیر یعنی الله اکبر یا الله اکبر کبیر وغیرہ. دا ډېر زیات ویل پکار دي، عبادت کول پکار دي، روزه ساتل پکار دي، د یو منځ نه د بل منځ انتظار کول پکار دي، لکه مازدیګر نه ماښامه پورې، ماښام نه ماسخوتن پورې، یا سحر منځ نه بعد اشراق پورې بیا سړی د اشراق نوافل وکړي پاڅي. همدارنګه تلاوت پکار دی، پکې ډېر زیات خبرو کې هم احتیاط پکار وي چې سړی داسې فضول بکواسات یا عبثیات نه وایي. د الله تعالی د دین د دعوت طرف ته توجه کول پکار دي. کور کې ماشومانو سره زنانه ماشومانو ته مسلسل د دې خبرو اهمیت او فضیلت بیانول هم پکار دي چې د هغې د بار یادول هم پکار دي چې سړی یاد شي. بیا په دې کې خاص ورځه د انم ذوالحجې ده چې نهم ذوالحجه د حج ورځ ده، او په دې ورځ باندې الله تعالی ډېر زیات په خپلو انسانانو باندې د عبادت کولو باندې فخر کوي الله تعالی. او دا هغه ورځ ده چې د شیطان باندې ټولو نه زیاته بده لګي، ټولو ورځو نه بده لګي چې کومه شیطان باندې هغه د ذوالحجې دغه د نهم ذوالحجې دغه ورځ ده چې کومه ورځ باندې حج وي. نو په دې ورځ روژې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه ورځ روژه امید ده چې د یو کال رستنی او د مخکینی ګناهونه معاف کړي الله تعالی په دې باندې. مسلم شریف حدیث ته ده. بیا نو دې ورځ هم ډېر اهتمام د روژې هم پکار دی، د عبادت هم پکار دی. بیا دې پسې ورځ د 10 ذوالحجه ده، په هغې کې قرباني ده. قرباني باره کې الله تعالی قرآن کریم کې یو دوه ډېر عجیبه آیتونه دي، په دې باندې تاسو توجه خامخا ورکړئ. یو د سورت کوثر ده چې ان اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر، نو ته مونځ کوه د الله تعالی دپاره او قرباني کوه. همدغه رنګ الله تعالی په سورة حج کې فرمایي ولکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. دا د سورة حج آیات ته چې هر امت لپاره مونږ څه طریقې د عبادت او د ذکر د الله خوښې کړي دي، او په دې کې بیا قرباني هم ده. او قرباني بیا د دې 4 قسم ځناورو ده چې هغه کې بیزه ده، ګډه ده، ګډ یا ګډه ده، یعنی بیزې کې ښځه او نر، ګډ کې ښځه او نر، او غوا کې ښځه او نر، او اوښ کې ښځه او نر. بیا دا کولم پکار دي. بیا الله تعالی فرمایي چې ستاسو دا غوښې الله ته نه رسیږي، په صورت حج کې الله تعالی فرمایي بلکې ستاسو هغه تقوا الله تعالی ته رسیږي. د دې بیا کم از کم خبره دا ده
چې یو سړی کوم کسب قرباني وکړي، بس چې یو قرباني اغستې شي به قرباني کوي. بعض خلکو دا لګ ګرانه کړی دا چې کني دومره پیسې ورسره چې زکات ورکړي، دا خبره غلطه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لس کاله په مدینه کې تیر کړی دی او لس ولا کړه قرباني کړی ده، د ځان لپاره هم او د خپل خاندان طرف نه او امت لپاره هم. نو چې کم از کم یو قرباني انسان اغستې شي، یو قرباني دی واخلي. البته یو کور د پاره یو قرباني کافی ده. هغه کور چې هغه سکل او خړل دا یو وي، یعنی بورچخانه یوي. مثلا یو سړی دی دغه 15 بچی دي، 6 بچی دي، و بچی دي، خزه ده 2 خزې دي، د لپاره یو قرباني د کور د لپاره کافی ده. ها کده صدقه ورکي زیاتی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم سل قربانیان عمر کړي وي، سل وخان په درې شپته وخان په خپل لاس ذبح کړیو. نو خپل لاس ذبح کولم خدي کته تعالی تعالی وس در کړی نو ډېر قربانیان یو کا غریبانو کې تقسیم کا غوخه تقسیم کړه د خوراک ورزه ده کني د الله تعالی طرف نه په یو قرباني باندې چې کور یو وی مشترک کور وی یو برچخانه وی نو یو قرباني کافی ده. ها که مثلا د سامان دی بیل دي کورونه بیل دي نو بیا چې چا بیل کور دی د برچخانه خپل د خرچ خوراک خپل د خپل قرباني بیا او کی کم از کم یو زیات نه زیات څومره کولای شي د الله تعالی د لپاره صدقې په بنیاد باندې غریبانو ته ورکړي نو ډیره زیاته د اجر او ډیره زیاته د ثواب ورسته. بیا د قرباني خپل احکامات دي. قرباني کې ګډ او بيزا د یو کال پکار دي. البته ګډ کې چې صحت لخيونه د شپږو میاشتو هم کافی ده، خو د بيزي د لپاره یو کال ضروری ده. د کال بیا نشان دوه غخونه دي، دوه غخونه کې هم لګ احتیاط کول پکار دي ځکه چې کم دي د سوداګران دا مصنوعي غخونه اچي د دې ګډو بيزو ته د خرڅولو لپاره. نو خو احتیاط پکار دی چې کال پوره وي ځکه چې کال پوره نه وي بیا قرباني نه کیږي ور باندې. همدغه رنګ ګډ کې عمر لګ صحت لګ خینو کبه د شپږو میاشتو وین خیر دی. همدغه رنګ غوا کې 2 کال ضروری دي چې 2 کال یو غوا وغیرہ یا نر یا خزر دغه 2 کال ضروری دي. دغه بیا دودان ته چې ورته وای د پنجابی کې دوند چې ورته وای نو 2 غاخونه ضروری دي. خو خه تحقیق وکړ چې د غاخونه مصنوعي خونه دي اچولي او 2 کال پوره دي. اعتماد په دي زناور خرڅون کې باندې مکه وای ځکه اکثر دروغ وای. خه تحقیق وکړ چې د 2 کال وي نو بیا پاره کې و کسان شریکېدل شي، وخ کې لس کسان شریکېدل شي او د وړه مال یو ضروری ده. مې خبره کې اختلاف ته چې دا د قرباني کیږي کنه کیږي. الله تعالی چې کم څلور شي نه ذکر کړی دی باغ کې میخه نشته. ها بعض علما کرام وایي چې چونکه میخه د غوا د نسل نه ده نو دی وجنه په دې باندې هم قرباني کیږي. قرباني جایز ده، البته بهتره ده چې غوا وشي، بهتره ده چې ذکر باقاعده په نوم سره په قران کریم کې راغلی د اختلافاتونه سره بیا بچي. او بلدا د چې پاغه عیبدار نه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه عیب واضح نه وي لکه غوا اخکار د غوا د یګړه بيزه دغه اخکار مات شوی نه وي، غوږی زیات کټ شوی نه وي، ډیره زیاته مانده نه وي، کمزوري چې اډو کې ښکاری او بیا د اډو کې ګوده وغیرہ نه وي. پکار د چې الله تعالی د پاره ورکړي چې صحت برابرۍ او پیسې صفا سوتري وي، حلال وي ځکه چې الله ته ورکړي او الله ته وخت نه ورکړي، وخت خپل رسي خدای غ تقوا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا د ابراهیم علی السلام سنت ته او دا تاسو خامخا کوئی. بعض خلک په دې کې هم شکوک او شبهات پیدا کوي. هغه وایي چې دا بمونږه غریبانو ته ولې نه ورکو، بیا په دې کې دا نه کوو. دا د شیطان یو بل وسوسه ده چې خلکو په ذهن کې اچي. نه، دا د ابراهیم علی السلام سنت ته څنګه چې مونږه ثقافتونه دي د خاندانونو یا د قومونو د کرنګ د اسلام بعضی ثقافتونه دي د سره د اسلام شکل ژوندې وي، د اسلام هغه روح ژوندې وي، د اسلام هغه سټرکچر ژوندې وي. دا خامخه په هغه صورت کې پکار دی چې کم صورت کې مونږ ته الله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خود لیدي. بیا په دې کې د تر قرباني تقسیمول دي پکار دار چې درې سیان ضروری نه ده چې په وزنونو او په کیلوګانو دي درې سی شي. خو عام طور باندې لکه خپل ځان د پاره، ملمانو د پاره او د سوال کوونکو د پاره هغه خپل کور کې بچي وغیرہ او هغه هم د غریبانو په لیست کې راځي هغه خوړی شي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اول د ساتل نه منع کړی و، بیا اجازه ورکړو چې اوس چونکه وسات راغی نو تاسو ساتل هم شي. خیر دې 3 ورځې بعد څلورمې 15مې لسمې ورځې پورې څوک ساتي یا قرباني وخه خوړی شي. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي. عائشہ رضی الله تعالی عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه د قرباني باره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرتو فرمایل چې د دې یو اخکر او د دې یو اختبار کې تاسو ته بدل کوي الله تعالی. الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي په دې لس ورځو کې د ډېر عبادت کولو او بیا د قرباني کولو او بیا د ذکر او د اذکار کولو. الله تعالی دې موږ تاسو نه هغه کار واخلي چې الله تعالی د رضا باعث وي. آمین.